أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. صدقت يا رب العالمين. دې ځاینا سورة الزخرف شروع کی او حوامیم سبعه چې کومو پاره کې دا یو سورت دی په مکه مکرمه کې را نازل شوی دی. عام طور په مکی سورتونو کې چې کم مضامین وي د الله رب العزت وحدانیت او پاغه باندې دلایل، نو هغه بحث پدې کې یا د پستا مرګ چې دی ژوند وغیرہ کم چې دی قیامت او باس بعد الموت دا چې کم مضامین دی په مکی سورتونو کې جوړ کې د مشرکانو سره مقابله وا، نو زیات تر مضامین پکې هغه دي. بیا ماته سوی لباب القرآن یعنی اصل د هغه مغز ورته وایي چې د توحید مسله ده، نو په دې سورتونو کې ده 63 وا سورت ته 35 نمبر نازل شوی دی او ورکوګانی دی پکې او 90 آیاتونه دی پکې. الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې او دې کې غټه شوبه بزداده چې دی به دا یو اعتراض کو چې من خدای سره شریک نه جوړو، خدا خدای د پارزان لا دا مونږ چې ولزوی نیسو یا دا بلات منات عزا جوړو، نو دا ول وسیلې جوړو دا غیرت دې صورت کې. الله رب العزت فرمای حامیم، نو اصل خبره خدا د ماته سوي چې الله په هدي په معنا د دې حروف باندې، خو بیا بعضی مفسرین وغیرہ قرآن کې الله رب العزت فرمای دا هو چون کې حروف مقطعات او خیر الله رب العزت د متشابهات او حواله سره فرمای چې د دې په معنا باندې څوک نه پويږي سوا د الله نه، کچاته الله رب العزت علم ورکړي. نو بعض علما تخپل عقیده د آیاتونو د دې حروف او مقطعات نه معنا راوباسي، خدا د اغي یعنی یو تفسیر کې دی شي خو ته دانش ور چې هم بس هم دکې معنا د بلانه ده. نو دا حمانه چې دی حمید چې ډیر استاینه شوی دا غسوک دی الله رب العزت، مجید او چې ډیر بزرگ او برتر ذات غسوک دی الله رب العزت. یا حمانه چې دی حمانه چې دی هادی النظر یعنی اغا تیزون کی د نظر، او مما چې دی ممد الفکر اغا خورون کی د فکر خورون کی د فکر. نو دا سشی دی والکتاب المبین، دا د الله کتاب دی چې هغه واضح دی. بیا تاکید پکې الله رب العزت رول چې تا ته نورم پته ولګي چې دې کتاب عظمت ډیر لوی دی، دا کتاب ډیر لوی دی. نو الله وی والکتاب او قسم دې په دې کتاب باندې المبین چې واضح دی. نو الله رب العزت چې دی اغا د په هر څه باندې قسم خوړل شي. خدا ځان له یو بحث دی چې دی دا کلام چې کوم دی اگر چې عوام په نه پويږي او چې دا موږ سره کم په یعنی دغه کې پروت وي دا الفاظ پراتی په پانو صحیفو باندې، نو چونکه دا حادث د الفاظ لیکلي شوی دی وغیرہ. نور د الله خپل کلام قدیم دی الله رب العزت چې کوم قرآن فرمایلی. خو نو په دغه چې ته دا وی چې په جمعات مې د قسم یا په مور او پلار مې قسم وغیرہ په دې سيزونو نه، بلکې قسم په کار دی په حدیثو کې راغلي په 3 سيزونو باندې. هغه چې کم په عرب کې قسم ګڼل شي د فقه قاعده دا بیا قسم وی، هغه بیا قسم وی. خو قسم په کار صرف د الله رب العزت په ذات باندې، هغه صرف 3 ټکی دي والله بالله تالله په واو با او تا باندې، دا 3 شیزونه دي او هغه به د الله رب العزت په ذات باندې خوري. نو په نور سیزونو باندې قسمونه نه دي پکار چې زما د پلار په سر د قسم یو، د مور او د بچو په سر مې د قسم یو، په قرآن یا په جمعات مې د قسم یو، دا نه دي پکار. نو حامیم چې هغه تیزون کی د نظر دی او پراخون کی د فکر دی، هغه څه شی دی والکتاب قسم دی په کتاب باندې المبین چې واضح دی.
ښکارا دی انا جعلناه یقینا من ګرځولی دی نو څه شی دی قسم دی په دې کتاب باندې چې هغه واضح دی انک رسول صادق چې ته پیغمبر صادق صلی الله علیه وسلم الله دې استقامت را نصیب کی انا جعلناه یقینا من ګرځولی دی قرآن لرا عربیا په عربی کې لعلکم تعقلون د پاره دی چې تاسو پوه شئ نو لومبني مخاطبین د قرآن څوک عربو کنه نو د دې وجه ورته الله رب العزت فرمایي چې تاسو ما څه کړی موږ د قرآن په عربی کې ګرځولی دی د پاره دی چې تاسو به دې پوه شئ د پاره دی چې تاسو به دې پوه شئ نو الکه معلومه دا شو چې ابهام او تفهیم چې دی عقل چې زر ورسي او خبرې ته نو هغه په خپله مورنۍ ژبه کې ښه پوهېږي سړی په مورنۍ ژبه بله ژبه یادول کلوی کمال دی خپله ژبه هیرول بې کمالي ده نو خپله ژبه دا یاد ساتل پکار دی خپله ژبه هیرول داسې د کمال خبره نه ده چې تا انګلیش زده کړو ستا عربي زده کړو تا فارسي زده کړو خپله ژبه دې هېروي داسې کمال تا حاصل کړی نه دی خپله ژبه اول یاد ساته خپله ژبه کې فضایل اعمال نشي پړاولی او په هلته چې لوی لوی کیسې درته په انګلیش کې یادې نه دا کمال نه دی خپل ځان دی چې هیر کو خپل قوم دی هیر کو خپله ځمکه دی هیره کړه خپله خوره دی هیره کړه خپل اصل دی هیر کړه نو دا چې دی دا بې کمالي ده که هر څومره په بره لاړ شي خپل اصل یاد ساته چې زما دا هډ دی دا زما اصل نو د دې وجې ماشوم ته بنیادي تعلیم چې دی دا په مورنۍ ژبه کې پکار دی او مخکې هم که څوک بیا چې کله داسې سطحې ته ورسي چې د هغه نه بیا لارې جدا کېږي بیا د هغه وخت یې کار پیل طرف ته ځي ځان له ولله اختیار دی چې هره لاره خپله خو داسې یو حده پورې چې هغه به یو شانتلی شي نو هغه له هغه مورنۍ ژبه کې ځکه پې ښه پوهېږي او هسې هم د مورنۍ ژبې چې دی الفاظ چې دي خواږئ دا کنډک مشر دی دا ولس مشر دی دا چې دی مشاور دی دا پلانکي دی دا ډنګري د خپلې ژبې الفاظ چې ولې بلې ژبې ته انسان چې دی الله دې توفیق راکړي د پوهې انا جعلناه نو دا تعصب نه دی دا تعصب نه دی خپله ژبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عربو سره محبتو کې د دې وجې چې زه عربي یم د دې وجې چې قرآن په عربی کې الله را نازل کړو د دې وجې چې ژبه د اهل جنتو دا څه شی ده عربي ده نو دا تعصب نه دی تعصب دا دی چې د خپل ژبې یا د خپل قوم په سر باندې په غلطه ته بل سره جنګېږي لکه دا موږ چې څه جوړ کړي دي زه مثلا زه پښتون یم نو بس د ټولو نه اعلی یم نه دغه څیز غلط دی نه نور خپل ژبې له خدمت کول خپل قوم له خدمت کول دا خو د حدیثو نه صادق سبنه نه دي منعیت په دې دی کې دی چې ته د خپل قوم د خپل ژبې په نوم باندې بل سپک وګڼې بل ته سپک ګورې بل لاندې ګڼې دا صحیح نه دی الله هم دې دغه نه وساتي او بیا پښتون به ته چاته مو په پښتون کې هم بالا دا ممن دی نو دا وی اصل پښتون نه دی دا چې دی خټک دی دا مسل نه دی دا پلانکي هلکه دا تقسیم دی پلار نیکه کړی دا پکې د کم دی چې ممن دم تی وته پلانکي هم تی نو پاتې پکې څه شو د شعر نه سر هم لرګه خپې هم تی لرې کو دا پاتې څه شو دا څه خبر نو موږ خپل بیا په پښتون کې دننه موږ خپل تقسیم کړی دا پلانکي کام دی دا هم نه دی پښتون دا نو په ټول سواړیانو کې زما خیال یو زمونږ دا پښتانه دي لخیر حساب لګاو هغې کې به بیا موږ دننه څونه تقسیم کړو نه داسې نه ده دا خو په هغې کې کامونه دي خپل خپل نو موږ وایو چې نه دا هم پکې بار دی دا هم ته وګوره دا ژبې پوهان خو چې دي هغې خو هغه هم پکې شمارلی دي چې کوم د دغه ژبې اثر وي اثر په دغه خطه کې کوم کام وړوکې اوسېږي او په هغې باندې مثال په توګه د پښتنو ګیر چاپېره یو قام اوسېږي او د پښتنو پې اثر وي هغې هم د پښتنو لاندې شمېرلی دی چې اثر ځکه د دې په ټول اثر رسوخ دی تا سره حساب هسې ولګوه د مذهبونو په اعتبار سره دا خو لا قامونه دي د مذهبونو په تا سره چې هندو اوسېږي هغه هم انشاءالله وي چې مذهبونه یې د سره بدل دي هغه هم الحمدلله وي هغه هم ماشاءالله وي ولې دا مذهب دی د مسلمان دی ماحول دی کلچر به دومره اثر کړی دی چې ځکه اکثریت دی
نو په قومونو کې خو بیا موږ په یو قوم کې بیا موږ تقسیم او بیا په جنګېدلي دي څومره خلک دا دلته چې دا مشهور جنگ شوی د مردان یو صاحب دی هغه پې لیکل کړي دي وایي څونه تقریبا 100,000 چې دی نو غالبا خټک یادوي چې دا څه شو دا مړه شو یا ورته 400 لفظ استعمال هغه چې استعمال کړی دي او یوسفزي چې سره پاسه 1500 یادي غالبا دا شهیدان شومه د شهید په مقابله کې خو مرداري نو بس نو دا تعصب شي بیا الله مې دغه نو ساتي داسې نه دي پکار انا جعلناه نو بیا به تقسیم روان یو ګټه یاسم نشته بیا به نورم نه انا جعلناه یقینا من ګرځولې د قرآن لره عربیا په عربی کې لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو پوه شئ نفار دی چې تاسو پوه شئ و انه یقینا دا کتاب چې دی فی الکتاب په اصل کتاب کې دی و انه یقینا دا قرآن چې دی فی الکتاب په لوح محفوظ کې دی الله رب العزت دا کتاب پس کې ساتلی دی په لوح محفوظ کې دی لدینا زمون سره الله رب العزت فرمایي لعلی سشه دی لعلی عالی دی او حکیم حکمت والا دی الله رب العزت فرمایي چې زمون سره دا بلند دی د مطالب په اعتبار سره د دې مطلب اعلی دی د قرآن د یو د قرآن دغه بوي دا پنډه والا شیخ القرآن رحمه الله مولانا غلام الله خان رحمه الله هغه چونکې په دې باندې ډېر پوهنو هغه بوي چې د قرآن د یو ټکي د یو لفظ د یو آیات د یو بل سره ربط او تعلق دی دا کلام د الله دی لیکن په هر څیز کې د یو بل سره تعلق دی اگر کدا د به حکم جدا اخر دا کلام د الله رب العزت ناشنا کلام دی الله وی لعلی من سره سدی عالی دی اوچت دی بس کې په د مطالب په لحاظ سره او حکیم دا څه دی دا محکم دی دا داسې محکم دی چې په دې کې تحریف نشي کېدی په قرآن پاک کې خلکو په ځان له زړه شین کو خلکو بیخ بنیاد وباسي چې د دې قرآن مقابله کې خصو کې نشي کولی او دا زمون ایمان دی الحمدلله چې تر ابده به ونه کی الله کلام دی الله ویلی دی بس نشي کولی الله د استقامت په شریعت باندې سمجي الله رب العزت فرمای افنضرب آیا واړو عنکم الذکر استاسن دا ذکر دا قران پاک صفحا فاړول سرا صفحا الله رب العزت فرمای آیا دا قران پاک استاسن واړو ولی د صدا وجی ان کنتم د دی وجی قوم چې تاسو یې قوم مسرفین زیاتی کوونکی افنضرب عنکم الذکر آیا تاسو نه دا قران پاک واړو صفحا د دی وجی صفحا په اړولو سره چې واړو تاسو نه لري کو مخه ولا جدا کو مفعول مطلق دی نو اوس خبره داسې ده چې قران پاک تاسو خودي د وګ نه یګدي تاسو دې د غوږ نه یږدئ د دې وجې تاسو وایي افنضرب آیا موږ واړو لرې کو عنکم ستاسو نه ذکر دا نصیحت نو چې تاسو غوږ نه ږدئ دې کلام ته ټینګېږئ نه نو ستاسو نه یې واړو صفحا اړولو سره ان کنتم د دې وجې چې یې تاسو لاجل کنتم چې یې تاسو قوم مسرفین قوم زیاتي کوونکي نه الله وایي زه داسې نه کوم ناړم دا قرآن درنه ناړم ولې درنه ناړم زکه درنه ناړو ما چې دا قرآن چې د دې نزول کېږي دا را نازلیږي نو د مسلمان په ایمان نورم مضبوطیږي او په کافر باندې نورم حجت قایمیږي نو که تاسو انکار کوئ که اقرار کوئ خو قرآن به بیا هم راځي بیا به هم راځي او زه ستاسو ناړو ما نه وکم ارسلنا او څومره رالیږلي دي موږ من نبیین د پیغمبرانو نه موږ د پیغمبران نه را لیږلي دي څومره وکم ارسلنا او څومره را لیږلي دي موږ من نبیین د پیغمبرانو نه فی الاولین په ړومبنو قامونو کې څومره ډېر پیغمبران را لیږلي دي وما یأتیهم او نو راغلي دوی ته من نبیین څوک پیغمبر الا کانو مگر ودي به په دغه پیغمبر باندې یستهزئون ټوکې ټکالې کوونکي الګه پیغمبر یو نو راغلی یو استاد نو راغلی مگر دی ورپسې ټوکې ټکالې کولې د ځان نه به ورپسې کیسې جوړولې د ځان نه به ورپسې خبرې کولې الله هم دې وساتي فاهلکنا نو بس هلاکم کو اشد فاهلکنا نو بس من هلاک دوی لرا اشد منهم فاهلکنا نو بس من هلاک لو هغو لرا اشد چې زیات مضبوط منهم د دیونه بدشن
په اعتبار د قوت سره الله رب العزت فرمایي وی موږ هغو لره هلاک کړل حالانکه هغه د دوی نه زیات مضبوطو د قوت په اعتبار سره هغه ډېر هغې زورورو افراد زیاتو مال و زر زیاتو دا خو د مکې مشرکان خو کمزوري دي ډېر الله وی هغه هم هلاک کړل ومضوا او تیر شوی د مثل الاولین واقعات دا اولنو یا تیر شو خبره د هغو تیر شو مثال د دغه ډومبنو الله رب العزت فرمایي موږ هلاک کړي دي موږ هلاک کړو دغو لره دغه کافرانو لره هغه د دین زیات قوت والو او د هغې مثال دا تیر شو وړاندې د هغې مثال په ډومبنو کې تیر شوی دی نو الله رب العزت موږ د دغه حالت نه وساتي